وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د روجماتي کې تاخير کول دا مناسب نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله جل شانه فرمایي چې زما ته په بندګانو کې خوښ بندګان هغه دي چې هغه په روجماتي کې تلوار کوي. البته دي کې دا اهتمام ضروری دی چې ټیم داخل شوی د ټیم اهتمام ضروری پکار دی. که بنده د شک د وجې نه یو د 3 منټه تاخير کوي نه هغه څه مسله نه ده. به هر حال دا یو ناخوخه کار دی تاخير کول، او که څوک تاخير وکړي په روجه باندې اثر نه غورځيږي، الله تعالی ته خوښ عمل نه دی. باقی تاسو چې کوم صورتحال ویل دي نو په دې صورتحال کې بنده د ریاکارۍ نه بچ کېدی شي. دا غیر ډیر صورتونه کېدی شي. بانګ نه لږ ساعت مخکې او دسته کینی چې بانګ شروع شي ټیم هم داخل شوی د ماښام نو دس کې دی یو ګټو بوس کې روجه ماته شوه، ځان سره جیب کې ټافي کې دی پرده کې هغه راوالي هغه خولې ته کې روجه ماته شوه. یعنې ګڼ صورتونه کېدی شي نو بنده د ریاکارۍ نه هم بچ کېدی شي. روجه ماتې هغه تلوار باندې روجه ماتولو فضیلت نه هم محرومه نه شي انشاءالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د سحر سنت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ډیر زیات تاکید بیان فرمایلی دی او وی فرمایل چې تاسو د سحر سنت په هیڅ حال کې مه پرېږدئ اگر که تاسو باندې د پاسه اسونه ولې نه ګرځي. په خپله باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام چرې که په سفر کې وو که په کور کلي کې وو چرې د سحر سنت نه دي پرېښودي. او د دې وجې نه دا واحد سنت دی چې کله بندنه د سحر پوره مونځ قضا شي سنت او فرض او په دغه قرض باندې د زوال نه مخکې دغه د سحر مونځ قضا راګرځي نو سنت به سره هم کوي. نو گویا کې د سحر د منځونو سحر پورې قضا مشته نو به هر حال بالکل نه دی پرېښودل پکار. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ډېر زیات تاکید بیان فرمایلی دی او که بیا تاسو وایي زه به تاسو ته احادیث هم راولیږم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ابو مسعود انصاری چې دی کنه رضی الله عنه دی خجی دا صحابي دی او د خپل نوم عقبه ابن عمرو الانصاری دی او دا د بخاری مسلم راویانو کې دی او صحابي دی او د علی رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې وفات شوی. نو به هر حال دا صحابي دی خجی تاسو لیکئ نو رضی الله عنه وسره لیکئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په موږ کې د سنتو یو ډیر لوی مقام او اهمیت دی او علما فرمای چې دا ایمان نه دی، دا ایمان اصل چیز دی او دا فرض اعمال دا د ایمان د بچاو د پاره یو احاطه ده یو سیفټی ده او دا واجبات دا د فرایضو د حفاظت د پاره دي او سنت دا د واجبو د حفاظت د پاره دي او مستحبات دا د سنتو د حفاظت د پاره دي. نو چې څوک مستحبات پریدي نو قریب ادا چې سنت به پریدي او چې بیا سنت پریدي نو واجب به ورپسې نمبر راځي. نو دا اعمال یو بل سره تړلی شوي دي د یو بل په حفاظت باندې مقرر دي. او مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمای چې څوک مستحبات پریدي نو د سزا بدای الله تعالی بوله دنیا کې دا سزا ورکي چې د به سنتو کې اهتمام کمی او چې څوک سنت پریدي نو دل به الله تعالی دا سزا ورکي په دنیا کې چې د به واجبات پریدي او چې څوک واجبات پریدي نو دل به الله تعالی په دنیا کې دا سزا ورکي چې د به فرایض پریدي او چې څوک فرایض پریدي نو د هغه ایمان هر وخت خطر کې دی. نو ډیر لوی اهتمام دی او نن زمانه کې د دې ډیر زیات غفلت کول شي او بلکې دا ډیره درنه خبره ده، ډیره خطرناکه خبره ده چې یو سړی سنت د دې وجه نه پرېږدي چې بس سنت دي، نه سنت د عمل د پاره دي، د پرېښودو د پاره نه دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده موږ وایي دا دوره دا د حضور طریقه ده پرېږدوئ بیا به حضور سره موږ ملاویږو په کوم مخ باندې او په کوم مخ باندې به په کوم خوله باندې موږ د هغوی د سفارش هغه امیدوار یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استخاره دا چونکه الله جل شانه سره مشوره ده حقیقت کې نو دا په خپل باندې پکاري. الله تعالی د هر انسان رب دی، د هر انسان خدای دی، د هر انسان خبره اوري
او الله تعالی د هر انسان خبره قبلی نو کوشش دا پکار دی چې په خپل باندې استخاره وشي دي کې فکر یو ډیر لوی اثر لري نو چې بنده سره د خپل کار سره فکر اندور فکر بل انسان سره ني او نن زمانہ کې دا راوتی دي مناسب خونه دا ټکی ویل ما د پاره ولیکن کاروباریان قسم خلق راوتی دي هغه وی موږ راشي تاسو له استخاري کو دغه استخارو هیڅ قسمه حیثیت نشته په خپل باندې په سنت طریقه باندې استخاري عمل هغه چې باندې زده کی نو په هغه طریقه باندې پکاري په خپل باندې استخاره کول پکار. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا معامله چې دا براه راست د قرض والا معامله ده نو چې دې څومره پیسې والی نو هغه عمر پیسې بدله واپس ورکړي دا هغه په بدله کې غنم ورکول دا در لپاره جایز نه دي او دا هغه قیمت ورکول دا کم ورکول دا جایز نه دي چې څومره پیسې والی نو قرض ورکون کې بدنه د هغه عمر پیسو مطالبه کوي او دې به الله عمر پیسې ورکړي دا غنم دا خبره پکې نه ده صحیح. دلته کې جی دوه خبرې جدا جدا دي یو د چرس افیم وغیرہ چرس کل شو افیم خړل شو دا یو جدا سیز دی او دویم د چرسو یا افیم چې کوم د بوټي نه جوړیږي نو د هغه بوټو کاروبار کول او دغه شانتي د هغه کرل دا جدا سیز دی. د شریعت اصول دا دي چې هر هغه سیز چې په هغه کې فائدہ وي نقصان وي نو که شریعه سړی د فائدې په نیت باندې هغه خرڅي او اخلی او کری ان هغه جایز دي او که چری د نقصان په غرض باندې هغه خرڅي او کری ریبي ان دا ناجایز دي. افیم شو به تور مثال موږ بداوالو اوس د افیمو نور استعمالاتم ډیر زیاتی په دوايانو کې استعماليږي یقیمان استعمالي او مفید مقاصدو کې اوس یو سړی دی د لپاره کوي افیم چې زبدا د جایز ځایونو کې خرصوم د دې کارولم جایز دي د دې خرصولم جایز دي او کنه یو سړی غلط نیت کوي نو څنګه مونږ چې ویری دي او وایو مو علما راته وایي چې انما الاعمال بالنیات د تمام عملونو دارومدار د انسان په نیت باندې دي دغه شان تماکوان دي. دین علاوه افیم خړل شو چرس کل شو او نو داغي بیا جدا حکم دی هغه بیا دې مسلې سره ناراضي دنده جدا چیز دے داغی استعمال دا جدا چیز دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندوق وغیرہ سے کیا ہوا شکار اگر چھری پھیرنے سے پہلے مر جائے تو وہ حلال نہیں ہے اور اگر آپ نے فائر کیا اور پرندے گر گئے آپ پہنچ گئے اس کے اندر زندگی تھی اور آپ نے چھری پھیر لی تو اس وقت تو وہ پرندے وغیرہ حلال ہیں اور چھری پھیرنے سے پہلے جو بندوق کی گولی سے مر گئے ہوں تو وہ حلال نہیں ہے.